ما په خیال مارنګ بلوچ خو اول بلوچ دنه د ما د خپل علم مطابق بل هغه د حکومت د سټیټ خلاف چې هغه کومې خبرې کوي او کوم لانګ مارچونه کوي او دغه کوي یا چې د انټرنیشنل میډیا هغه کوم سپورټ کوي نو موږ هم دا وایو چې د انټرنیشنل میډیا ته چې تاسو ته زموږ کشمیر دی دا راته ولې نه ښکاري یا د غزا کې چې څه روان دي یا فلسطین کې روان دي یا نور مسلمانانو دغه تاسو ته هېڅ هم نه ښکاري او هغې نه علاوه دوی چې کوم دی نو ټوپکې راغشتي دي دوی کوم حمایتیا کسان دي یا بله چې کوم دا جاپر ایکسپرکس کې چې کومې حادثې شوي دي نو دې کې خو زموږ خپل عقل او موږ چې څونه پوهه لرو نو دا خو ټول دوی په ناجیزه دي او د سټیټ چې کوم دی ته رټکې او ته ورپسې ټوپک رالې او دغه ورپسې کوې که نه نو دا خو ماته صحیح کار نه ښکاري. کتونکو دا مهال چې په بلوچستان او پښتونخوا کې کومه بدامني روانه ده دلته یو تاجر ورور سره ولاړو چې دې څه وایي څه به وایې په دې موقع باندې؟ بس زه به ده ویم چې بدامني خو دومره ده چې هر یو سړی یېرېږي او نه څوک د شپې راودی شي او نه څوک د سارې راودی شي مثال او هر سړی بس په خپل کاروبار کې هم تنګ دي روزګارونه خراب دي نو د پوج هم لکه مطلب دی خو بس نور سیاسي ماحول هم داسې جوړ دی چې بس څه خلي نشته. پکار ده چې دې خلاف کار وشي. بالکل پکار دی خپل پوج سره ولاړ یې په دې. بالکل بالکل مشره تاسو په دې اړه به څه وایئ چې د امن وي نو خوشحالي به وي که نه وي؟ خوشحالي به وي بالکل امن موږ د پوج سره بالکل شانه بشانه ولاړ یو جي پوج د پکار دي چې داسې خلکو خاطرونه کړي خاطرونه کړي بالکل. نو مارنګ خو چې کوم دی نو دا خو یو زنانه د پیش یو دی چې کوم دی دا کم بیانونه ورکړي د دې موږ مذمت کوو دې دپاره ځکه چې زموږ پاکستان کې دا څونه غټې غټې وقوع وشي د هغې چې کوم دی پورې دې مذمت ونه کړو. نن لکه بي بي سي او انټرنیشنل میډیا لګیا د هغې له کوریج ورکوي نو دې ته به کوم نظر ګورئ؟ نو دا خو چې کوم دی چې دا بیا د هغوی په ایما باندې لګیا ده پیش دا خو بیا دغسې کېدی شي ایجنټه کېدی شي او دغې دپاره بیا په بهر ملکونو ایجنټ یې چې دلته کې د بلوچستان دپاره کې دلته دې دپاره کوم دی نو بلوچستان کې لري د دې پلار دهشتګردو که نه نو نن دغه دهشتګردۍ له وده ورکوي دغه ځای کې چې کوم دهشتګرد تنظیم دی بلوچ لیبریشن آرمي د هغې ملګرتیا کوي. بالکل هغې ځکه ملګرتیا کوي چې اوس دا کوم د ټرین د وقوع هغې چې کوم دی د هغې خلاف چې کوم دی څه بیان ورنه کړو ولټۍ چې کوم دی هغوی د هغې په فیور کې دغه وکړو. آرمي سره ولاړې؟ بالکل ورسره ولاړ یو. په هر قیمت چې او په هره طریقه چې بدامني ختمول پکار دي که هغه په اپریشني که هغه د فوج په ذریعه که هغه د پولیس په ذریعه که دوی سره داسې خپل طاقت چې دوی بدامني ختمولی شي نو ښه خبره ده خو دوی یې په څه ختموي نو اوس خو دغه باندې حکومت او فوج خپېږي او دغه خپېږي چې څه طریقې سره امن راتلی شي به دوی د هغه وکړي. یو زنانه ده چې د هغې الریډي پلار هم دهشتګرد و او په خپله لګیا ده دې وخت کې د بلوچستان امن یې تعلقه که نه دا خو د دې خلاف کار پکار دي یو څنګه یو د ریاست خلاف ولې یو زنانه راوچتېږي او غیره داسې اوازونه کوي دلته دغه پکار دی امن پکار دی. دا د ټیم فتنې دي دا ټیم په ټیم راځي خو الحمدلله زموږ آرمي او زموږ ریاستي ادارې هغې د ډېرو خوخو ملکونو خوب حرام کړی دی نو مارنګ بلوچ دا یو په غلط فهمۍ کې دا څه عوام ځان سره رایستي دي او ریاستي ادارې چې کوم دی هغه چیلنج کوي که نه الحمدلله زموږ چې کوم آرمي ده هغه ډېر په بهتر انداز کې په یو منظم انداز کې لګیا ده او د دې هغه چې کوم دغه د ګریپ دی هغه تنګوي خو مارنګ بلوچ اصل کې د دې شاته نورې ډېرې قصې قطاري دي یعنې ته چې وګورې نو په بلوچستان کې الحمدلله ډېر یو ښه د سیفیک یو ښه منصوبه ده ډېر یو ترقیاتي منصوبه هلته چالو ده انټرنیشنل میډیا فلسطین له ولې نه ګوري غزا له ولې نه ګوري دلته کشمیر له ولې نه ګوري نور داسې ډېرې خبرې دي هغې ته ولې نه ګوري یو مارنګ بلوچ یې راټینګه کړې ده ولې دا د هغوی له کاره ده او د کوم ملک چې فوج نه وي علب خان به یې ته لاړ شه عراق وګوره ته لاړ شه شام وګوره دا کوم ملکونه چې فوج نه وي هغه ملکونه ډېر په ښکته تللي دي الحمدلله موږ د خپل فوج سره ولاړ یو په حقیقت کې وګورئ دا د بلوچستان خلاف لګیا ده د بلوچستان د خلکو خلاف لګیا ده خو دغه خلک نه دي پوه